يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دا عبادت پنیت باندی اور بشوق سردون شریف ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مفتی صاحب تاسو محترم ډیرو غیرتمند مسلمانانو لکه مجلس کې ناسو د سره پار راغلیو د خپل ورور مسلمان آخری حقوق د ادا کولو لپاره د مسلمان په مسلمان چې کوم حقوق دي جنازه پای کې د مسلمان آخری حق دی. محترمو زموږ د ورونو د دې والد محترم هغه وفات شوی دی. الله رب العزت د والدینو ډیر لوی مقام ذکر کړی دی او والدین ډیر لوی خزانه ده د خپل اولاد لپاره. الله رب قرآن کې فرمایي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. چې کله انسان دته الله رب والدین ورکړي هغه عمر رسید شي نو بچو لا اولاد د پکار دی خپل والدین لپاره دعاګانې کوي یا وفات شي د پکار دعاګانې کوي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او دې الله زمون په والدینو باندې داسې رحم وکي څنګه چې باندې په ماشوموالي په موږ باندې رحم کو. زمون سره کوم شفقت زمون سره څنګه محبت زمونږه خیال ساته رب دې زمون د والدینو خیال ساتي. محترمو الله رب العزت دې د والد محترم دادی د قبر د زندگی دی الله خسته کی. الله دې موږ ته ټول د والدینو قدر را نصیب کی احترام دې الله را نصیب کی. د الله حبیب ارشاد فرمای انت ومالک لابیک. یو حدیث مبارک ما په خطبه کې وی کتابونو واقعا ذکر کړی د محترمو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته یو نوجوان راغی او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د خپل پلار شکایت وکړو چې زما پلار زما د اجازه نه بغیر زما مال خرج کړي. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مسلې د معلومولو لپاره چې پلار راوړي
او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې خپل دعوت پیش کړ بچي خدا کم چې مخالف ته په پلار باندې دعوت کړی دا نو هغه مراو چې دا غم وورم مسله سره د دوانو جانبینو نه خبر شي نو بیا جج فیصله کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو استاد بری پلار پسې ولېګو چې تلار شو پلار ته وای چې اگر شي حاضر شي اګم کس چې ور پسې لاړو هغه ورته وی چې بھئی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تا غواړي ته حاضر وکړه محترمو دا نو د پلار کس نه پوس کی چې خیر دی ولې ته پوس ولې ما غواړي څه د پاره ماجرا څه ده دا نوجوانو ته وایي چې کوم استاد لګري شوی دی وستا بچی پتا باندې شکایت کړی دی چې زما پلار زما د اجازه نه بغیر زما مال خرج کړي دا داوی پیش کړی دا پتہ یې کیس کړی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دربار کې فرمای دا پلار روان شو روان دي راو رسیدو د دې نمک کې حضرت جبرائیل علیه السلام د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر شو او یې فرمایل اے د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم دا کم پلار چې روان دي کس دې چې کله استاد خپل راشي نو ته تپوس داوګه چې تا پړه کې کوم اشعار ویلیو د بچی د شکایت ته پته ولګیدا پړه کې دن تا اشعار وی په خله دې په جبه تلفظ نه لیکلې ستا غوونه نه دی اورېدلې الله اورېدلې دي اشعار تا ولوایا دا غینه پس یا فیصله کوو چې د مشر ته دا خبره وکړه د پلار ته دا پلاری ډیر زیات حیران شو عرب چې هغه فل بدی شاعرانو هم چې دوی کنه سمدستی شاعر بچناس دی فورن سجوړی په موقع باندې کلام جوړ کی عرب فل بدی شاعرانو الله د ډیر لوی فصاحت ورکړو او ډیر لوی بلاغت الله عرب له ورکړو او به الله ولدا سه علم حافظه ورکړي وا چې خپل سارو دا وینونه به متیازي د سارو بلبینون کې خو دا کم سارو بچی دی اگر کم سارو بچیو د دې په پته پتا وا د انسانانو نسب خبري دا د زناورو نسب د معلوماتو او فی البدی شاعرانو فصاحت الله ورکړو ادي وجنه الله رب العزت قرآن مجید عربی ژبه کې نازل کړ او داسې فصاحت او بلاغت سره چې هغه عربو لپاره دا فصاحت او بلاغت چیلنج کول ناممکن و محترم واعظ مدا کو هغه چې کوم دنه پړ کې کوم اشعار ویلو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته داغي دوباره دوهړی شروع کړه وی الله رسول چې کله ما ته پته ولګیدا ما دا اشعار وی دا ربع اشعار دي او زه خو سکه لوی علماء کرام داغي د ترجمه د حق نه داغي د ترجمه د حق نه انکار کوي چې به دې حق نشو ادا کوي ځکه هغه اشعار کې د پلار جذبات دي جذبات ما تاسو پیژنئ ستا جذبات ستا پړه کې دي داغه ترجمانی زچر ته کوي پلار پړه کې وای اے بچیا کله چې ته پیدا شوي دا غوړ د زما د سختۍ او د مهنت ورځ شروع شو په ما باندې د سختۍ ورځ رااله یو خوشحالي ده الله اولاد راکو خو بل پیغام هم داغه شروع شو اے بچیا چې ته بیمار شوي زبم بیمارونه
ستا به تبه وه ما به پړه کې وي چې ربه مړ نه شي حالانکې د بعضو بیمارونو څوک مري نه خدا زما د پلار پړه کې الله مینه کېښودې وه الله یو درد کېښودې و ما سره به دا غم و چې بچی مې مړ نه شي او بچی چې کله به تا د شپې بې ارامه شو خوب به نه درته نو مالم به غونډه شپه خوب نه راته زه به م غونډه شپه بې ارام وم ته به بې قراره وې زه به م بې قراره وم چې تا به ژړل ما به م د سره ژړل بچیا ستا دپاره ستا د خوشحالو دپاره ستا د خوشحالو دپاره ما خپل غټ غټ ارمانونه هغه قربان کړو ستا وړې وړې ارمانونو د ماشومانو کچ موټرګي د ماشومانو کچ کچ شیزونو خوشحالو دپاره ارمانونه ما بچی ما ستا دپاره ستا د ورکوټي موټرګي دپاره ما خپل دغه ارمانو غټ موټر هغه مې نه دی اغوستی ستا ضرورتونه یې پوره کړي دي چې ما ویل زما بچي ته د خوشحالو شیزونو میسر شي مهیا شي بچی ته غټېدې په بدن کې د طاقت راته او زما بدن کمزوري کېده ما به ستا دپاره چې تا ته د ګرمۍ تکلیف میلاو نه شي ما په سخته ګرمۍ کې محنت کومه تا ته د یخنۍ احساس هم نه شي ما به په سخته یخنۍ کې فصلۍ کې ما به محنت کو لګیا وم چې مې بچی مې د یخنۍ نه بچی له ګرمې کپړې والم په خپله به پتن باندې په نرو کپړو کې به ما وخت تېرو په شلیدلو کپړو کې مې وخت تېرو چې بچی په اختر کې نوې کپړې واچو بچیا تا کې طاقت راغی ما کې کمزوري راغله ستا بدن غوښه ونیوله زما د بدن نه غوښه ورېځېده بچیا ستا هډوکي مضبوط شو زما هډوکي کمزوري شو بچیا ته نیغ ودرېدې زما بدن را ټیټ شو بچی ستا مثال د یوې ونې شو چې زه به د هغې سوري ته کښېنم دغه ونې ته به ډډه ووم خو بچی چې کله ستا سوري ته زه رالم ستا د سوري نه مې فایده واخسته نو تا ما سره څه سلوک وکړو دا سلوک خو خلک د ګاونډي سره هم نه کوي ګاونډي پرېږده خلک یې د دشمن سره هم نه کوي که تا کم سے کم ما سره سلوک کولی د خپلو احساناتو بدلنې راکولې نو که په حیثیت پلار نه وي د یو ګاونډي په شان د خیال خو دې زما ساتلی وي که افسوس تا نن په هغه دربار کې د جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حضور کې تا زما شکایت وکړو ما اوس تا لپاره خپل ژوند ایرې کړ محترمو دا صحابي دا صاحب اشعار وی لګیا دی عربی کې او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسترګو نوخ کې روان دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګیره مبارک هغه په اوخ باندې لمده شو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نوجوان ته وایي انت ومالک لابیک ته استعمال دا ستا د پلار دی او څنګه چې خوښي لګی دی محترمو دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي رضا ربی فی رضا الوالد بل حدیث مبارک کې راځي رضا ربی فی رضا الوالدین چې دا الله رب العزت رضا د والدینو پر رضا کې ده والدین د ناراضو الله به ناراض محترم الله رب العزت کدی پلار ته دومره مقام ورکړي دی مور ته دومره مقام ورکړي نو شاده اور په ډېر لوی سخت دي موږ چې کله د حدیث مبارکه اورېدو چې الله رب العزت
د والدینو خصوصا د مور او قدمونو لاندې جنت کې خو دی یا والدین ته دومره لوی مقام حاصل دی حدیث مبارک کې راځي ستاسو والدین ستاسو لپاره جنت دروازې دي استاد وکړه دروازه کلاو پر حضور غواړي او کزان پسې بندوي خدمت کې ستاسو لپاره کلاو ده احترام کې ستاسو لپاره کلاو ده او کنا بے ادبی دی کولا گستاخی دی کولا نافرمانی دی خپل والدینو کولا دنه ناراض دي دا د جنت دروازې را بندي دي محترم مونږ دا سوچ کوو چې دا دومره لوی مقام څنګه دی والدینو ته ملاو دي خو هر مشر دی او هر ورور د زما دا سوچ کوي د خپل ګریوان کې چې ته کله الله خپل اولاد ورکی بیا د احساس وکړي چې واقعي د بچی سره څومره درد ملاويږي دی والدینو ته دا بچی څومره په تکلیف سره غټيږي څومره په مشقت سره دی وخت تیری دا والدین بیا ته دومره لوی مقام حاصل نه ورکړي د والدینو خپل ذمہ داري دي چې کله والدین خپل ذمہ داري سر ته ورسي الله دغه مقام ورکړي او کله بچی لري خپل خورا بے مهاره ساروی چې کوم خادونه کو کوم خلال داسې نه محترم دا حقوق چې د دومره لوی مقام ملاويږي دا په دې معنی ملاويږي چې بچی تربيت ته وکړو بچی د ضرورت پوره کو د بچی دینی تربيت دنیوي تربيت دا بکیرا په والدینو باندې لازم دي محترم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روایت نه تا ښکارا معلومیږي چې الله رب ال والدین ته ډېر لوی مقام ورکړي حدیث مبارک کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي څوک چې خپل والدین ته د شفقت او د محبت په نظر باندې وګوري یا خو د ما استاد نظر دی چې پلار ته وګوري او قار شي چې دا دی بیا راغی دا د حدیث مبارک کې راځي د قیامت د علامات او د علامات دي چې کله انسان خپل روح خپل دوست ویني اور ترغاړه وجود ځان ته رالن او چې کله خپل پلار ویني خپل مور ویني نو مخ ته اړې تندې تری وي د قیامت علامات نن شروع دي محترم نن کا دوست باندې مونږ ځان قربانو دوستا غارم ورکو دوست ته پوسم کو د بچو ته پوسم کو بچی دې څنګه د خځې ته پوسم کو بابو څنګه را کړي خپل مور ته پوس کړي چې مور ته څنګه بیبي ته څنګه داجی بیګانې په څنګه تیر شوی تا ته پوس ته کړي نن تخفي او تحائف مرګري لور کوي شو د دوست وعده دي د شپږ زره جوړه کا دا تو ضرور جوړه کا د سلور ضرور گاڑی تیار کا د دوه دریو ضرور سیره جوړه کا چرته مور د ویری بچي بیبي ستا جوړه خراب ده چې خپل جوړه دل راوړو چلو جوړه دل راوړي محترمو چې څنګه د والدینو ذمہ واره دي د قرنګ د اولاد ذمہ دار دي مارتا کو احادیث مبارکو کے راضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی سوخ پر والدین تب شفقت سره وکړي الله رب عزت ته د قبول شوی حج او د عمره اجر ورکړي څومره آسان عمل دی خو هغه لپاره یو کارو چې په اړه کې د والدینو محبت پروت دي نفرت دړه لري کو د والدینو قدر او احترام سره پر والدین د یو پیرو کتل خپل مزیدار په محبت سره الله به قبول شوی حج او د عمره اجر درکړي نن سبا عمره او حج ډیر ګران شوی دی عمره تقریبا صفه 2 لک دورة چیدا چې وخت کې پیاج کیږي او اج خو عوامو د سود ختم شو وته الله دې ارزانی راولي الله دې تاسو حکمرانان راولي چې مؤمن مسلمان ته عبادت هغه آسان کی په آسانه کوي پګران نه محترمو نن سبا حج ګران کار دي خپل والدین نه چا جمع دي قدر پکار دي محترمو
روزانه وتا کسو کو تو سل پیری ګوري ستسلو حجونو د عمر اجر به الله ورکړي کسو کو ته هر څومره ګوري د الله رب العزت لوی رحمت دی د الله خزانه لوی دي کمی پکې ناراضي محترمو روزانه وتا ګوره په مخه وتا ګوره الله به اجر راکړي او چا وفات شوی دي هغه بس محترمو د الله رب العزت رحمت وصیه دي موتا ته یو طریقه هودري دا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پجو مبارک باندې احادیث مبارکو کې یو روایت راځي محترمو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چاچی والدین د ناراضه دي دنیا نه غفلت پوره نو ځواني پنشکی د مال پنشکی د جیداد پنشکی د پلار قدر نه کړي د پلار خدمت نه کړي د مور قدر او خدمت او احترام نه کړي خپت دي ناراضه دي اوس حل سړي ګور الله رب العزت شفیق ذات ته مهربان نه ډیر ذات پکار دا چې انسان جرم وکي او دوی سزا به ملاويږي نه محترم الله وی کدا سکار دې کو دا ګناه به معاف کړ سبو کوم ګناه به معاف کړ خود د سشینا زنګدن نمخ کې مخ کې بدوبو باسي د غامال بزن گدن نمخ کې مخ کې محترمو حدیث مبارک کې راځي چې والدین خپدي ناراض دي دي وی هغه دا رشتہ دار سره خپل سلوک کوي دا وی رشتہ دار دي د مور د خور د مور د رور د ماما ترور کمه رشتي دا وی لند رشتي دي دا وی قدر احترام او ادب احترام کوا او خوشاله کا ان شاء الله العزيز والدين به قبر کې خوشاله الله به خوشاله پدې بلګي به الله خوشاله څومره آسان طریقې خو دري د کوم مرګرو چې والدين جمدي دي الله له عمر دراز نصیب کړي الله دې روح صحت نصیب کړي سره د نیکو اعمالو او د خپل بچو د خپل کشرانو دعاګانو لپاره الله جون ور نصیب کړي او چا چې واچوي د محترمو او دې دا یو طریقه خپل رشتہ دار د مور او د پلار رشتہ دارې هغه دې پالي مو خو صرف د بیبي رشتہ داري پالو کنه خیال دې د بیبي خپل د هغه رشتې د خر د خواخه رشتې تر د کچه پچه پورې پالو د پلان کې د ماما نوسي دی د هغه د نوسي کو نوسي دی هغه رشتور او غم غادوره د پوس پختنه خوشالو غمو خصوص وګداچی خپل دا جو پاتشوي د الله دی بلکې اوس بس خبره ختمه ده زموږ در تعارف ختم شوی دی محترمو خپل والدین او رشتہ داري هغه پالو خدای رشتہ دارو دا مطلب قطع نه دی چې زموږ استادو البته د زنانو او د نارینو به حیات تګي به پردي دا مطلب ګورې نه دی کچا کرزیم ستاسو پلار رشتہ دار دي نو زنانو له پکار دي کدن نشي غم خاطره په پرده کیږي کال ته به پرده کې نو داسې غم خاطره تک دا ناروا نه جایز دي بلکې منع دي ولې پای کې الله حکم ماتي نو په غم کې عام طور یو رسم دي نه پوهیانه اکثر یو ورځ مقتدی ابو سرین کو یو ځای کو استاد یې راځته مې زه جنازه ته رسیدلې نو یا ګټ او باسو لا قدمونه بشمار لغواړي ما ته سبا دیوش مار دا لازمي نه دي امام دیوش مار نه دا شمار لازمي دي بلکې عام د مسلمان لپاره مستحب دي چې دې د مړي سره سلوي قدم کم سے کم دا جنازه یو دا مستحب دي او حدیث مبارکو کې راځي کم کچ د یو مړي مسلمان جنازي سره سلوي قدم لاړ شي جنازي یو طریقې د علماء د پوس کې اول پخیلا کیوګ باندې مخ کې خپا بیا پخیوګ باندې مستریح خپا بیا په غسوګ باندې مخ کې خپا بیا په غسوګ باندې مستریح خپا لس قدم وسر کې هودل خو لازم نه دی ګوره دا مستحب دي که انسان کوي شي طاقت اشتا وسکیږي صحت برابر ده یو دي حدیث مبارک کې راځي په دې باندې الله رب العزت د دې کو سلوي خلوي ګناهونه معاف کوي
سلوی لوی ګناهونه معاف کړي. نو محترم ما دا خبره کوله پیسې به لازم نه دي او د دې لپاره موږ اکثر کور ته د جومات استاد یې نه باسو. استاد جي راځي چې قدمونه وشماري هلکه خپل ورور وګوره خپل رشته دار کټ راچوت کې پردي نارینه نه مننه باسي او زنانو هم پکاري په دغه ورځ باندې دا پوهه کول پکاري چې کله نو نوځي کټ رالي اول زنانه سیټ تکا موږ زنانه غاړي کولاوي کپڑے په کټ وړي سري سرتوري د کلی خلک ورنه وځي سیب کټ پر اوالي د غونډو دیدار نظاره به وکړي او فلم وګوري. په الله قسم دا زموږ ناهلې دي د دې نظام ساتل پکار دي. موږ وایو په موږ غم دی په غم کې مې الله ناراض وي. بے پردگی ډیر لوی جرم دی ډیر لوی جرم دی. دا بے پردگی کم سے کم بداش دی کې وینه تو کرا چې الله در باندې غم راوست دی پای کې تانه الله یې په غم خاده کې واسه میر دی په خاده کې خوشاله کې خو اسه موږ وایو سیب خاده په دمتو په جړاو په بدعمله خوان کوي دا په دې کې کم سے کم دا غم په دې کې د الله د نافرمانی نه ځانو ساتو کنه دا ورو څومره ناشتي په دې کې دا یو اعظم وکړو په کور کې غم راغی تر هغه پورې وخت نه راځو کس څوک په دن نه پوزو تر څو پورې چې زنانه ټول دن نشوي نه دا اعظم ته زما استاد خور عزت په ما ګران دی استاد خور مور استاد د عزت په ما ګران دی په ما نه ګران ما بنن دا خبره نه کوله. استاد خور عزت ته داسې ګورم لکه څنګه زما د خور عزت دی. استاد مور او استاد خزي عزت ته داسې ګورم څنګه چې زما عزت دی. محترم یو خو زما فرض منصبي ده چې زه تا زما منصب حق ته چې تا ته ویم بل خو په اړه کې دا درد دی چې ستا خور عزت او د خپل خور عزت یو شان دی ګڼم. محترم دا یو رسم خپل ځان نه ختم کورو د پردین نارینه نه باسو د چا پلارو بادشوی دی کم سے کم سلور بچی بے خامخای که سلور بچی نی یو بیروری یو بے رشتہ دار بل سلام قریبی رشتہ داری اگر خیر دنو نباشو دا پردی خلق دکلی خلق مونی نباسل پکار. الله رب العزت متاسو په دې خبرو باندې عمل لا نصیب کی او الله دا جنازه زموږ استادو د نجات ذریعہ وګرځي الله زموږ استادو د بخشش ذریعہ وګرځي الله زموږ استادو د نیکو اعمالو د انده په نیکو اعمالو د عزم لپاره ذریعہ وګرځي الله رب العزت متاسو ټول د رسمونو رواجونو د هغه کارونو چې کوم الله ناراضه کیږي الله دا غنه متاسو محفوظ کی ټول یو پیر درود شریف وایي او سورۃ فاتحه وایي او درې پیر سورۃ اخلاص وایي اينه پس ان شاء الله بیا دعا کو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربا دا کم تلاوت مجھو استاد رضا پارمو کو دی مشرانو سپینګرو کو نوجوانانو کو ربا د دوی دا تلاوت خپل درباري لري قبول او منظور کی. ربا دی اجر مونږ تراکي ربا دی اجر ټول مسلمانانو مرتګو څومره مرتګان د دین اسلام چې ټول دی ور نصیب کی. دی اجر او ربا دی قبر د مقبره څومره مسلمانانو فاتوي دي ربا دی اجر د مرتګان د ور نصیب کی رب پورا ورورسي. دې دا اجر خپل مشر ته رحمان یوسف کاکا ته مون بخل دي رب دې اجر ته پورا ورورسي. په لوی سفر در روان دي دا سفر چې واپس راتګ نشته دا سفر چې بچي وته اوس نه د هلته قبر ته رانا وړي شي نو ته تکیا وړي شي رب دې دا سفر باندې روان دي ته جنت رڼاګانې وکړي رب ته جنت لباسونه ورواچي رب د جنت
پومونه او د جنت بسترې ورته رب ته واچي رب ته خوشحالي د قبر نصیب کړي د قبر د سختونه وساتي رب د قبر د سختونه وساتي سوال جواب ته آسان کړي رب دې پسماندګانو ته صبر جمیل ور نصیب کړي لوی خزانه درا سلاله رب د دین عمل بدل ولا ورکی رب دو مور به په عمر کې او صحت ورکی رب نور مشرانو عمر کې او برکتونه ورکی رب کوم مرګري راغلي استاد رضا پر راغلي رب کپړه کې څه دکلاوي ریای رب هغه دکلاوه د موږ ختمه کې اخلاص ولا جنازي اخلاص ولا نیک اعمال مناسبه کې رب خالص تعالی پر راغلي دي رب دې عادت نه کې پته لګي واچي د بابا په حق کې یو شفارس کی جرګه کوي رب دا جرګه ته قبول کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.